تاجر په بڑه تماچه راغسته و د خپل حفاظت لپاره د خپل دکان د حفاظت لپاره نو دا پولیس په ورته نه ولاړو پرچا کوي دا د دې د تاجر سره د ریاض دلته کې ورور چې اوس ناس لس ورځې مخکې ورته د بتې کال راغلی 50 لک روپیا راوړي تاجر د بتخور سره مخامخ دی د ټولو نه زیات د بتو کالونه چې راځي نو دا تاجرانو ته راځي تاسو په جوور نظر وګورئ او په دې معاشره کې څومره خلک دي نو هغه صرف د تاجر د پسرخ پېګ دی او تاجر باندې وزور راوړي او هر دا دی چې بیا زما د عمرزو د بازار چې هغه یو ډیر معزز او محترم چې ورسره د ډي ار سي ممبر هم د اصلاحي جرګي او د خلکو کورونه جوړول او هغه نه پرنا ورځ باندې په بازار کې په دغه انداز باندې پیسې غسل کیږي هغه سړی معلوم دی نامعلوم هم نه دی چې په کټ کې پټاڼه کې ډډه چولې د دلکار سره سي شوګانو نن سبا دا سي شوګان چې څومره راغلي دي قسم په خدای دا ټول په پیسو راغلي دي دې ټول تانه غستی دي د انویسټمنټ لپاره راغلي دي دا خو دوی انویسټمنټ کړي دي د قوم خدمت خو نه دي چې د قوم خدمت وکړي که دوی د قوم خدمت کوله بل ډیوټي ګڼلې نو دا په بازار کې به دا واقع نه رومن نه کېږي نن نشل 15 ورځې مخکې په بازارونو حالات وګورو په ترنګزو په بازار کې د تریو څلورو دکاندارانو نه پرنا ورس پیسې غستې شوي سړی را روان دی تماچه وسره ده دکاندار ته ورخي چې په سر ول تماچه کېدو پیسې ته واله یار دا سټیټ دی دینه خو دې پولیس والا را جوړه کړی دا هغه څه پسې ګرځي هغه چې تاګړ غاړې په لار ګوري سړی ونی سي موبایل راواله چې زرته والی ایسو والري ما خام چې زه ته ورش چې روټي مسرخه مزیدارو هغه د تاجر په تحفظ کیسو زه ورته نن د دې پلیټ فارم نه وایم د دې ځای نه تویم چې ډي پی او سي زما په خدای قسم کړه تاجر عزت نو چې ست عزت بل سره نه